زه خبریال د پښتونخوا یم او دا د پېښور زړه سبزي منډی ده. دلته د پېښور د خواوشا علاقو نه علاوه د ملک د نورو سترو ښارونو نه سبزي راوړلی شي. د پېښور اوسیدونکي او دوکانداره دغه سبزي د ضرورت مطابق خپلو کلو ته وړي. دلته چې تاسو دا ګڼه ګوڼه وینئ دا صرف دوکانداره نه دي بلکې زما او ستا په شان خلک هم دي چې د خپل کور د ضرورت مطابق د دې ځای نه تازه سبزي خپلو کورونو ته وړي. د دې پېښور سبزي منډۍ نه د سبزۍ وړو د ټولو نه غټه فایده دا ده چې یو خو د دې سبزي منډۍ سبزي تازه وي او بل دا چې د عامو دوکانونو په نسبت دلته سبزي ارزانه ملاویږي او د ټولو نه غټه فایده یې دا ده چې په زرګونو خلک د دې سبزي منډۍ په وجه په روزګار دي. سهار وختي دی سبزي منډۍ ته راځي، دلته په بولۍ کې سبزي اخلي او بیا یې په کیلوګانو دلته خرڅوي او ماښام سیروړه دلته نه د خپلو بچو لپاره وړي. د دې ځای دوکانداره یو خو د ګرانۍ د هوا رالوتلو په وجه ډیر پریشانه دي چې د مخکې په شان ګاهک نه راځي او بل دا چې حکومت د مرستې په ځای اکثره داسې تنګول راواخلي چې کومه لږه ډیره مزدوري کیږي هغه هم سر وخوري او دا یې لاسه کې چې کله ناکله خو زمونږ د مزدورۍ اوزار هم یوسي. د دوکاندارو خبره په سر سترګو خو هغه مشران وایي چې د بورې زویه څه خو بویه که نه. کتونکو تاسو ګورئ چې په خپلو دوکانونو کې ناست دغه دوکانداران د ګاهک انتظار کوي او څه خو پکې داسې دي چې خپل دوکانونه یې پرېښوستي دي او بهر یې په لاره کې سبزي لګولې ده چې د تګ راتګ لاره یې داسې بنده کړې ده ته به وایې چې دا لاره نه ده د ده دوکان دی او که څه نو بیا خو د خیر نشته. د حکومت ذمهواري دا جوړیږي چې د دوی د ناستې چېرته بل ښه انتظام وکړی شي او خیال یې وساتلی شي ځکه چې دا مزدور طبقه ده بېوسه دي. ټماټر او طبیعي ټماټر او ارزاني کړای په 1.5 سلو وایې پرس پکار ده چې د دې هیواد هر وګړی خپله ذمهواري وپېژني نو هله به کار سمیږي. ګنې نو که رښتیا خبرې نو که ورانه ده نو زما او ستا نه ده او د ښه نه ده. زه خبریال د پښتونخوا یم. لیمبو